جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ پنونسم تاریخ د شعبان ایمان راوړی دی او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې راغلی وه. د دې د نکاح او د ایمان راوړلو ډېره عجیبه واقعه ده چې څومره عجیبه شان والا الله رب العزت په 19 یا په 20 کالو کې ورکوي. دا د بنو مصطلق د علاقې اوسېدونکي وه او د پلار نوم حارث بن ابي زرار رضی الله تعالی عنہ دای نوم دی، خو پلار یې دغه ټیم کې ایمان نه و راوړی. د جاوریې رضی الله تعالی عنہ پلار دا د خپل علاقې لوی سردارو او د سردارۍ سره د دې علاقه په ډاکوانو مشهوره وه. د دې عادت دا و چې دوی به ډاکې اچولې او د خلقو نه به یې مالونه لوټ کول. او یوازې دا نه بلکې چې مسلمان به موله ډېر شمال به یې ترې لوټ کړه او په خپلو کې به بیا تقسیم کړ. نو د جاوریې رضی الله تعالی عنہ پلار په دغه ټیم کې د ټولو ډاکوانو مشر او د خپلې علاقې هم سردار. دې چې وکتل چې مسلمان ورځ په ورځ باندې زیاتېږي نو دې یو مشن جوړ کړ د پلار او د مشن دغه مشن یې وچلو په خپلو قبایلو کې. دې د سمندر په غاړه باندې آباد وو. نو د خلق راغونډ کړه او ورته ویې ویله چې د آخرې زمانې پیغمبر پیدا شوی دی او د مکې مکرمې نه مدینې مبارکې ته هجرت کړی و هلته یې 15 کاله تېر کړه، خو ورځ په ورځ په عروج باندې روان دی او داسې ونه شي چې زمونږ د علاقې زمونږ نه فتح کړي. نو د ده یو لور وه او 2 زامنو. د علاقې یو بل مشر د بلې علاقې هغه وله راغی او ورته وایي چې زه خپل بچي ته چې صفوان نوم یې دی هغه ته واده کول غواړم. حارث ورته وایي نو ستا څه اراده ده؟ وایي ستا لور چې زما زوی له راکړي. حارث ورته وایي چې زما کومه لور جاوریه رضی الله تعالی عنها ده، د دې خپل نوم بره وه. بره مطلب نیکوکاره. د دې بره نوم و په هغه ټیم کې. وایي دا ستا زوی له ما درکړه. د دې سره یې واده وشه خو دغه قبیله نورم اوچته شوه. نورې قبیلې هم د دې حارث سره ملګرې شوې او په مدینې مبارکې یې حمله کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر مدینه مبارکه ته ورسید چې بنو مصطلق علاقه اے د الله پیغمبر پتا حمله کول غواړي. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برید رضی الله تعالی عنہ راولېږه چې لاړ شو بنو مصطلق علاقې کې پټ خبر واخله چې دا خبره رښتیا ده. هغه روان شو چې راغله ټول معلومات یې وکړه واپس مدینې مبارکې ته لاړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرز کې د الله پیغمبر حقیقت ده هغه خپل فوج
آسونه هر څه تیار کړي دي او په مدینه مبارک کې حمله کول غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام کم او بیش 1000 یا 1200 کسان صحابه ځان سره کړل او د مدینه مبارک نه روان شو، په خپل بنو مصطلق ته ور روان چې هلته ورسره جهاد کوو. کله چې را روان شو بنو مصطلق ته پته ولګېده، علاقې والا خلقو ته حارس ته چې نبی علیه السلام را روان دی او په مونږ باندې حمله کوي. مونږ خو ولا چال جوړو، هغه په حقیقت کې را روان دی. نو هغه یو جاسوس ولېږه په نبی علیه الصلاة والسلام فوج پسې چې آیا معلومات وکړي چې دا حقیقت دی که دروغ دی. هغه چې کله صحابو ته را ورسېده جاسوسي کوله، صحابو ونیو چې دا خو زمونږ ملګری نه دی، چې معلومات یې وکړو د بنو مصطلق د هرې قبیلې نه راغلی و او جاسوسي کوله. صحابو ته یې وفرمیل قتل یې کوي. نو صحابو هغه جاسوس مردار کړ. نبی علیه السلام راغی، بنو مصطلق فوج ولاړ دی په زرونو کې، صحابه په شمېر 1000 کسان یا 1200 صحابه او هغې غشي ویستل شروع کړ. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بس غشي اوس پرېږدئ، حمله پرې وکړئ. صحابه لکه د ګولۍ په شانتې پرې ورغله، حمله یې پرې وکړه، کافر وتښتېده. حارث بن ابي ذرار دام وتښتېدو، ټول خاندان یې نیم وتښتېده، نیم خاندان یې وله ګیر که. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو په دغه ځای کې 11 کافر مردار که او جوریه رضی الله تعالی عنه چې کوم خاوند و صفوان هغه یې په دغه جنګ کې مردار که. مال غنیمت میلاو شو 2000 اوښان او 15000 چیلې او ګډان، دا مختلف دا صحابو ته په مال غنیمت کې میلاو شو او 900 کسان یې ونیول. دې کې زنانه، دې کې ماشومان، دې کې نوجوان، دا ټول یې ونیوه، دا ټول غلامان شو. او نبی علیه الصلاة والسلام هلته تقسیم شروع کړ صحابو ته چې دا غلامان دا 15 ستا، دا ستا، دا ستا. نو دغه جوریه رضی الله تعالی عنها د ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ته ورسېده، دا وینځه وله میلاو شوه، دا دغه په تقسیم کې راله او دا خو د سردار لور وه. دا دغه ځای نه را روان شو، مدینې مبارکې ته راغله. جوریه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه خو د لوی سړي لور ومه. نو ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ته مې عرض وکړ چې ما مکاتبه جوړه کړه، ما باندې څه کېده چې دومره پیسې راکړه، زه به تاله پیسې درکړم خو ما آزاده کړه، ځکه زه د غټ سړي لور یم او زه دا نشم برداشت کولی چې زه د چا په کور کې غلامه یم او وینځه یم. دومره هوښیاره وه او دغه ټایم کې د دې عمر کم او بیش 19 یا 20 سال دی. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل ما ته 9 اوقیې سونه راوړه، ته ما آزاده کړې. مالداره وه خو مال غنیمت نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته میلاو شوی او تقسیم کړی و. پلار یې تښتېدلی و د خپل علاقې نه، بنو مصطلق علاقې نه. نو دا سوچ کوي چې چاله لاړه شم، ذهن ته دا خبره راغله چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ناشنا پیغمبر دی، ډېر اخلاقي پیغمبر دی، د خلقو څخه مدد کوي. نو دا راغله او ګیټ یې وټکاو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه رالم ما وله ګیټ کولاو کړو چې څوک یې؟ وی چې ام کته جوریه رضی الله تعالی عنها وه.
جویریه رضی الله تعالی عنها ولاړه وه وی ما ورته وویل چې څنګه راغلې ته خو وینځه یې غلام یې هغه ورته عرض کوي چې ما د نبي علیه الصلاة وسلام سره میلاو کوي او زه نبي علیه الصلاة وسلام ته راغلی یم نبي علیه السلام ورته فرمایي راشه دننه وایا وی جی زه د ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه وینځه یم او زه دا نشم برداشت کولی ځکه زه د غټ سړي لور یم نو ما ورته وویل ما څه مکاتبت وکړه چې څومره پیسې درکړم ما ازاده کړه خو د الله پیغمبره ما سره یوه روپۍ هم نشته تا ته راغلی یم فریاد دله کومه د الله پیغمبره چې ما ازادم که او زما دا پیسې که ستا سره وي په دې مال غنیمت کې به دله میلاو شوي د الله پیغمبره زما مکاتبت ورکړه پیسې 9 اوقیې سونه چې زه ازاده شم نبی علیه السلام ورته فرمایي چې خوښه دې نه ده چې د دې نه بهتره معامله در سره وکړم جواریه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما تعجب کو جواریه رضی الله تعالی عنها آزاده به دین کم او که ستا اجازت وي نو ما سره نکاح کول غواړې جواریه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما وویل چې د دې نه به زما خوش قسمتي بله کمه وي وی ما وله غاړه کېښوه چې الله پیغمبره زه ستا سره نکاح کولو ته تیاره یم جواریه رضی الله تعالی عنها په خپله فرمایي وی کله چې جنګ لا نه و شوی د جنګ نه 3 ورځې مخکې د صفوان په نکاح کې ومه ما یو خوب ولید چې په خوب کې ګورم د مدینې مبارکې نه یو سپوږمۍ راوچته شي او هغه سپوږمۍ راشي زما په غېږ کې ماله پرېوځي وی چې سحر راپاڅېدم دا خوب مې چاته هم بیان نه کړه وی په مخ مې خوشحالي وه وی خپل خاوند راته وایي چې نن ډېره خوشحاله ښکارې خو لیکن وی دا خوب ما چاته هغه ته هم بیان نه کړه نه مې پلار ته بیان کړه نه مې چاته یو راهب ته بیان کړه دا مې پټ وساته خو چې کله نبي علیه الصلاة وسلام ما ته د نکاح دعوت راکړه وی ما یې فوراً تعبیر وویستو چې هغه تعبیر یې دا دی چې نبي علیه الصلاة وسلام ته الله زه په نکاح ورکړم نبي علیه الصلاة وسلام ورسره نکاح وکړه چې کله یې نکاح وکړه نبي علیه الصلاة وسلام وله په مهر کې 40 غلامان ورکړه چې یعنې دا ستا په مهر کې ستا د خاندان کسان سړي دي دا ما آزاد که او ستا دغه مهر شو نبي علیه الصلاة وسلام نکاح وشوه نبي علیه السلام وفرمیل د مسجد نبوي سره خوا کې دلته کې دې دپاره کمره جوړه کړئ دغه ټایم کې نبي علیه الصلاة وسلام دا اتمه بیبي وه کمره تیاره شوه د کجورو د پاڼو چت دا تیار شو د پاسه پې خټه واچولی شوه او دغه کمره ډېره تیاره شوه جویریه رضی الله تعالی عنه ته چې کله دغه کمره تیاره شوه نکاح وشوه حارث پلار یې هغه ته پته ولګېده چې زما خو خاندان ټول نشته لور مې هم نشته نو د هغه ځای نه واپس را روان شو چې کوم ځای کې پټ شوی و مال او جداد ول الله ډېر ورکړی و د هغه ځای نه را روان شو اوښان یې ځان سره کړه او را روان شو چې ځمه او اوس دته پته نشته او ځمه او دا خپله لور ازادوم سره د اوښانو د قافلې را روان دی مدینې مبارکې ته چې کله را ورسېد د مدینې مبارکې یو غر طرف ته پټ شه هلته یې دوه اوښان دته ډېر محبوب و ډېر خوله خوښ هغه دوه اوښان سره د خپلو نوکرانو هغه یې هلته پټ کړه چې تاسو به دلته کښېنئ تاسو به نه راځئ
او نور یو څو خان را روان که او نبی علیه الصلاة والسلام ته مسجد نبوي ته راوست او نبی علیه الصلاة والسلام چې ولید هغه ورته عرض کوي چې ای د الله پیغمبره زه حارث بن ابي زرار یم زه کافر یم ما ایمان نه دی راوړی خو د الله پیغمبره زمونږ په علاقه باندې چې کم تاسو ته مال غنیمت میلاو شوی په هغې کې زما لور ده او ما ډېره نیازبینه لوی کړې ده د الله پیغمبره دغه اوښان واخله او هغه لور ماله په وراک او دا مال په فدیه کې ستا شي نبی علیه الصلاة والسلام ته وخې راغلې وه چې زما پیغمبره حارث بن ابي زرار به تاله راځي او دو اوښان یې پټ کړي هغه دله ډېر محبوب دي نبی علیه السلام ورته فرمایي ای حارثه تا خو اوښان راوسته په فدیه کې هغه دو اوښان چې دي هلته د مدینې مبارکې بهر د غرۍ لمن کې پټ کړي هدې ولې پټ کړي هغه هم راوله حارث بن ابي زرار پوه شو چې والله دا جادوګر نه دی دا ساحر نه دی دا د اخري زمانې پیغمبر دی نو حارث بن ابي زرار ورته عرض کوي د الله پیغمبره کلمه راته ووایه ایمان در باندې راوړم ایمان یې په دغه ټیم کې راوړم نو حارث بن ابي زرار رضی الله تعالی عنه شو او بیا ورته عرض کوي د الله پیغمبره زما لور که ماله اجازت راکړې نو چې ما سره واپس خپل واده شوی نکاح شوې ده نبی علیه السلام ورته فرمایي اجازت دی ستا لور د ورشه اجازت او ځان سره کړه او زما اجازت دی درسره لاړه دي چې کله راغلو نو حارث بن ابي زرار رضی الله تعالی عنه ورته عرض کوي بچی راځه چې خپل کلي له ځو جویریه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي بابا جانه کم مینه محبت چې ما ته پیغمبر راکړی په ټوله دنیا کې لوی شخصیت خاوند چې مال الله راکړی بابا جانه خفه کېږه ما تا ته اجازت دی که ته خپل کلي له ځې ځه خو بابا جانه د دې مدینې مبارکې نه او د نبی علیه الصلاة والسلام پرېښودلو دپاره یو قدم اخیستلو ته تله تیاره نه یم زه بابا جانه که ته اوسېږي خو راځه که نه اوسېږي اجازت دې ته ځه داسې څو ورځې تېرې شوي لیکن اخلاق د نبي علیه الصلاة والسلام جویریه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ماله به کله کله د نبی علیه الصلاة والسلام چې نورې بیبیانې وي هغې به ماله کله کله یو د پیغور په شکل کې یو شکایت راکاو او راته فرمایل به چې ای جوریه رضی الله تعالی عنها ستا نکاح شوي خو بغیر د مهر نه نو یو ځل دا ناسته وه نبي علیه السلام پرې راغی نبی علیه السلام ورته فرمایي ای جویریه رضی الله تعالی عنها ولې خفه ناسته یې څه چل دی وی د الله پیغمبره دغه ستا بیبیانې دغه ماله پیغور راکړي چې ستا به مهر وونه نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ورته ووایه چې زما په مهر چې څومره دی ستاسو د یو بیبي دومره مهر نه دی زما په مهر کې زما پیغمبر علیه الصلاة والسلام 40 غلامان آزاد کړي دي او ستاسو ټول مهرونه راغونډ کا دا اتو یا اوو بیبیانو په دغه ټیم کې نبی علیه السلام اته بیبیانې کړي دي د اوو هغه مهر راغونډ کړي زما په مهر پسې نشي رسېدی زما دومره لوی مهر د نبی علیه الصلاة والسلام په آزاد کې آزادولو د غلامانو کې 40 غلامان په مهر کې آزاد او بیا فرمایي جویریه رضی الله تعالی عنها چې یو ځل زه ناسته ومه د سحر د اذان نه بعد په خپله مصاله باندې وی نبي علیه السلام ووت وی زه ناسته یم ما خپل ذکر عبادات مونځ هر څه وکړه
ډېر ټایم تېر شو فرمایي وی غرمه شوه وی نبي علیه الصلاة وسلام داسې تېرېدو وی زه ولیدم چې مصلی باندې بیا هم ناسته وو وی ما ته نبي علیه السلام وفرمایل ای جوهریې رضی الله تعالی عنها ته دلته ولې ناسته یې ته تر اوسه پورې چې سهار ناسته یې اوسه پورې وی د الله پیغمبره دا ډېره عبادت ګزاره وه وی نبي علیه السلام ورته وفرمیل دې نه دله ډېر عبادت ونه ښایم یو 4 کلمې چې د سهار لمونځ نه بعد وایې ستا تر اوسه پورې چې څومره عبادت کړې د هغې نه افضل کلمات درته ونه ښایم هغه ورته عرض کړي د الله پیغمبره ضرور یې راته وښایې زه خو سهار نه تر غرمې پورې ناسته یم او دا دومره عبادات چې ما وکړو نفلي او داسې 4 کلمې شته چې د دې نفلي عباداتو نه افضل اجر دی وی آو وی د الله پیغمبر هغه کومې کلمې دي وی هغه دا دي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته دا 4 کلمې وایه ستا د ټولې ورځې د غرمې عبادت نه د سحر نه تر اوسه پورې دا کلمې ستا د عبادت نه وزندارې دا کلمې وایه او صحابو ته چې پته ولګېده چې جوهریې رضی الله تعالی عنها نکاح د نبي علیه السلام سره وشوه صحابو کې خو غلامان د دې د خاندان هغې ټول وویل وی دا به څنګه کېږي چې زموږ د نبي علیه الصلاة وسلام خر د هغې خاندان دي زموږ غلامان او د هغې د خاندان زنانه دي چې د نبي علیه السلام په نکاح کې وي هغه دې زموږ غلامان شي فورا چې د دې څومره خاندانو د جوهریې رضی الله تعالی عنها په مال واحد په بیبیانو کې د نبي علیه السلام یو جوهریې رضی الله تعالی عنها وه چې دومره برکت واله وه چې د هغې په نکاح کولو سره د نبي علیه الصلاة وسلام سره ټول خاندان آزادم شو او چې څومره خاندان و ټول مسلمانم شو دا داسې بختوره زنانه وه او فرمایي چې یو ځل جوهریې رضی الله تعالی عنها کور کې ناسته وه او وینځه وله راغله او ورته عرض کوي وی دا چا دا غوښه صدقه کړې ده او مونږ ته یې راکړې او دلته یې راوړه فرمایي وی ما غوښه پخه کړه وی نبي علیه الصلاة وسلام راغی زما کور ته وی ما ته یې وفرمایل ای جوهریې رضی الله تعالی عنه کور کې څه نشته د خوراک وی ما ورته عرض وکړه د الله پیغمبره خوراک خو شته خو دا غوښه چا راوړې په صدقه ده ځکه د نبي علیه السلام په خاندان صدقه زکات سرطیه جایزه نه ده نبي علیه السلام ورته فرمایي ای جوهریې رضی الله تعالی عنه ستا دپاره صدقه ده که موږ دپاره هدیه که که نه تحفه یې که نو هغې وله تحفه کړه وی د الله پیغمبره چې زه مالکه شوم اجازت دې وخوره او چې کله نبي علیه السلام وفات شو نو جوهریې رضی الله تعالی عنه به د عایشې رضی الله تعالی عنه کور ته تله نږدې کمرې وې یو کمرې وه دا کم کې چې نبي علیه السلام دفن دی دا د عایشې رضی الله تعالی عنه کور مبارک نو دې ته به راغله نبي علیه السلام خو وفات شوی دې کور ته به راغله اوکې به ناسته او د عایشې رضی الله تعالی عنه ته به یې خبرې کولې او دومره باادبه وی د عایشې رضی الله تعالی عنها به چې بره ناسته وه دا به راغله دا به د هغې په خپو کې کېناسته او فرمایي وی داسې خبرې به یې کولې وی چې موږ به دا ګمان کوو چې کني نبي علیه السلام دلته موږ سره ناست دی او ژوندی دی او دا وله خبرې کوي نبي علیه السلام یو دی او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه د چا په حسنم دومره نه یم تعجب شوی چې دا جوهریې رضی الله تعالی عنها ته الله کوم حسن ورکړی و داسې حسن مونږ نه دی لیدلی او دا هم کونډه وه خاوند یې مړ شوی و نبي علیه السلام
9 بیبیانې یا 11 بیبیانې کړي دي او په دې ټولو کې یوه صرف چې کومه کونډه شوې و طلاقه شوې نه وه باکره چې وه هغه صرف عایشه رضی الله تعالی عنها وه بس نورې ټولې کونډو سره ودونه کړي دي نبي علیه الصلاة وسلام یو مسله ده شب بارات په باره کې دا خو ما تېره جمعه هم کړې وه خو بعضې خلکو به شاید چې روژه م نیولي حقلته یې ونیسئ چې د نه اخوا دې خوا نه شي ښه مضبوطه خدای راستي د دې سند د علماو نه تپوس وکړي چې دا څوک یې وایي چې دا شته دا هغې نه یې تپوس وکړئ زه نور څه نه وایم زمونږ د دیوبند ترمذي شریف چې چا پې شرحه لیکلې مفتي سعید صاحب هغه په خپل ترمذي شریف په شرحه کې لیکلي وایي د دې په باره کې یو صحیح روایت نشته یو چې دا ګز او دا میدان او بیا فرمایي وایي د روژې چې کوم فضیلت خلک بیانوي چې یارې بس چې روژه دې ونیوه بس اسمان ته وختې دې کې ابوبکر بن عبدالله بن صبرا المدني دا یو راوي دی علامه ابن حجر اسقلاني رحمه الله فرمایي وضع الحديث دا به د ځان نه حدیثونه جوړول امام بخاري رحمه الله فرمایي چې ابوبکر بن عبدالله بن ابي صبرا المدني ضعیف کمزور راوي دی یحیی ابن معین رحمه الله فرمایي چې دا شیعه و هغې پسې داسې دې منډې شروع کړي دي یو شاګرد ته مثال وي بچه تا روژه نیولې وایي چې نه استاد جي وایي چې کور کې راته وایي چې ته خېټور یې ته روژه نه نیسې نو ما چې کمې روژې شته هغه نه نیسئ او چې کمې نشته بس په هغې پسې هر چا منډې شروع کړي چې هله خطا ده نه نشي او یاد وساتئ که ځان ستړی کوي ښه یې ستړی که ماله یې څه زور دی تر ماښامه پورې لا اوس هم ډېر ټایم دی ستړی که پرې ځان تر ماښامه پورې چې څه هم ونه خورې که زنانې اوري هغې دې هم واوري ښه ځان ستړي کوي خدای راستي که د دې روژې هېڅ او بعضې کتابونو دا لیکلي چې مستحب دی چې دی مستحب معنی که زه وکړم نو بیا دې څوک نه مني خیر د دې نورو علماو ته ورشي هغې نه تپوس وکړي چې د مستحب تعریف راته وکړي که دې ونیوه پروا یې نشته او که دې ون نه نیوه پروا یې نشته نو دا دې څه نه ځان ستړی کړ د ذوالحجې روژې ونیسه چې کوم سنت عمل دی والله چې هغې نه خبر هم نه وي خفه کېږئ مه په زیارت په ورځ به نبي علیه السلام روژه نیوه صحیح احادیث دي څوک یې نیسي بعضې نیکان خلک شته په دې مجلس کې ناست د پیر په ورځ به نبي علیه السلام روژه نیوه صحیح حدیث شته خلک شته په دې مجلس کې ناست یو راته معلوم دي هغې د پیر په ورځ روژه نیسي نبي علیه السلام سنت عمل دی 13 14 15 اسلامي تاریخ باندې به روژې نیوي صحیح حدیث دی هغه څوک پېژني نه بله ورځ زه پر یو پارټۍ کې یم دا بار بار زه ویم بله ورځ مولانا فضل الرحمان صاحب چېرته نکاح تړلې ده د درویش مدرسې به څوک عالم و زه خو یې نه پېژنم هغه نکاح یې تړلې وه نو مولانا صاحب کجورې راخیستي او داسې شیندلې دي داسې چوارې ها چوارې دا شیندل سنت عمل دی قسم په الله په هغې پسې خلکو ډرامې شروع کړي دي وې پرون راته شاګردان وې نو چې خلکو یې چې رزق بې حرمتي کوي نو ما هغې حدیث نه خبر نه وي و چې شیعهګانو یو شی جوړ کړی د هغې نه خبر وي هغه خو صحیح حدیث دی چې نبي علیه السلام به نکاح وتړه چوارې ښه کجورې نه چوارې هغه به یې راواخېستې و نکاح په ټایم کې به یې داسې شیندلې هر چا به نیولې ما ورته څه هغه سنت مو ګلاب جامنو ته ویوړه اوس پکې لا نور ګلاب جامن خلک ګوري ولکه وایي چې ادم نه پکې ملایي بندوي هغه راواله هغه ملایي ول هلکه چې کوم سنت عمل دی هغه ادا که قسم په الله موږ دې الله معاف کړي چې صحیح حدیث ته هغې نه دا خبر او چې کوم منګړتې خبرې دي او دا کومې حوالې مې چې پیش کړي دا قسم په الله زموږ په کتابونو کې دي یحیی ابن معین فرمایي وی دغه روژې والا کې چې کوم راوي دي دا شیعه دي نو اوس ستا خوښه که په شیعهګانو پسې دي او که په موږ سنیانو پسې دي الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړه الحمدلله رب العالمین